د یحیی ماشوم لاش د 85 ګز کوهي نه شکر الحمدلله راووتو، ځکه چې دا د دوی صرف د والدینو غم نه و، دې کې ورسره ټول پښتانه چې کوم دی اوږه په اوږه باندې ولاړ وو. موږ د هغوی شکریا ادا کوو او موږ هغوی ته دعاګانې کوو چې په دې کې چا څه قسمه مرسته وکړه، الله رب العزت دې وله دا دنیا هم ښایسته کړي او هغه هم الله دې په عمرونو کې برکت واچوي او داسې خلک دې الله پاک په دنیا کې نور هم پیدا کړي چې د داسې خلکو په موقع باندې مدد کوي. نو ملګرو چې کوم معلومات یې هغه درسره شریکوم، دا هغه یحیی ماشوم دی کوم چې په 14-15 ورځې په کوهي کې پروت و. اوس الحمدلله د هغه غټ کوهي نه 85 میټر چې د ده راویستل ناممکن ویلی شوي و. جنازه هم د ده په دې قبر یعنې په کوهي باندې شوې وه، ویل چې دا یې قبر شو. نو الحمدلله اوس به د 85 ګز کوهي نه خپلې مقبرې ته شي، مور او پلار والدینو ته به هم سکون میلاو شي، مطلب د زړه به یې تسلي وشي. پهله خو به یې ویل چې زموږ بچی دومره لاندې په ځمکه کې پروت دی. د مور او پلار نه علاوه پښتانه هم ورسره ډېر خفه وو، نو الله دې باقي خیر کړي. نو ملګرو تاسو ته د یاده وي چې الحمدلله د یحیی ماشوم لاش په خیر خیریت سره ووتو. بله ویډیو کې به بیا معلوماتي خبرې کوو، نوي اپډیټس به تاسو ته راوړو. هغې پورې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. وسلام.